د حج موسم را روانو نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا خیالو چې حج له به خلک راځي نو زه به هر سړي ته د دین اسلام دعوت ورکم نو قریش مکه چې دوی سره یې راشوه چې د حج موسم راغی او نبی علیه الصلاۃ والسلام خو به اوس خلکو ته دعوت ورکوي نو دوی راجمع شو نو مشوره یې کوله نو د قریشو کې د ټول نه مشر سړی ولید ابن مغیره دغه نوم ولید ابن مغیره دا قریش دته راجمع شو دته ویلو وی سردار صاحب حضرت صاحب د حج موسم را روان دی خلق به حج لرازي نبی علیہ السلام به ورته دعوت ورکوي نو کو یو ورته یو خبره کوي او بل ورته بل خبره کوي خو د خلکو ته به موږ دروغجن ښکاره شو بیا به زموږ په خبر باندې څوک عمل کوي نو مشوره کوو چې د ټولو خبره یوي د ولید ابن مغیره ورته وی تاسو وایي زه به یې واورم چې تاسو به څه خبره کوئ زه به بیا مشوره درکمه یو تن پکې دا وویلو وی موږ به دا وایو که نه چې دا کاهن دی دا پیغمبر څه دی کاهن دی د ولید ابن مغیره سره وسنډه کاهن نه دی کاهنان ما لیدلي دي خلک کاهنان پیژني دا کاهن نه دی خلک به څنګه تاسو به وایي چې دا کاهن دی ولې خلک به ورته ګوري نه دا خبره غلطه ده دویم راپاڅېدو وایي داسې به وکړو که نه موږ به وایو چې دا مجنون دی لیونی دی دا لیونی دی چې ټول به وایي چې دا لیونی دی ورته به خبرو پسې مزه دی به لګی خو اورئ ما نو ولید ابن مغیره ورته وی مجنونان خلک پیژني مجنونان خلکو په دې کې د مجنون کم علامت دی چې تاسو به خلکو ته وایي چې دا مجنون دی لیونی دی نو بل ورته وی موږ به وایو چې دا شاعر دی نو ولید ابن مغیره ورته وی د ټول نه عد شاعر زیمه د شاعرانو په قول باندې زه پوهېږم د کلام د شاعرانو سره هېڅ مناسبت نشته دی خلک شاعران پیژني دا شاعر نه دی نو بل ورته وویل موږ به وایو چې ساحر دی جادوګر دی څه دی نو ولید ابن مغیره ورته وی جادوګر هم نه دی جادوګر هغه پوکي او هغه دمونه او هغه غوټي هغه هم ټول خلک پیژني نو هغه ورته وی حضرت ته راته ووایه چې څه ووایو چې ته وایي کاهن ویل ورته ټیک نه دي مجنون ویل ورته ټیک نه دي شاعر ویل ورته ټیک نه دي ساحر ویل ورته ټیک نه دي نو ته راته ووایه څه به وایو ولید ابن مغیره وی قسم په الله چې په دې کې یو هم نه دی د یو همو د ده په کلام کې چې کوم اثر دی که نه نو هغه موږ د هېڅ شي سره تشبیه نشو ورکولی خو بیا درته هم زه یوه خبره کوم وی څو وایو به چې ساحر دی دا به وایو چې څه دی ساحر دی جادوګر دی وی دا خبره څه نسه زموږ ځای نیسي وی څنګه وی جادوګر هم د دوو تنو په منځ کې څه راولي جداواله راولي او دیم د دوه تنو په منځ کې جداواله راولي خاون چې مسلمان شي ښځه پرېږدي او چې ښځه مسلمان شي نو خاون پرېږدي رور د رور پرېږدي او پلار زوی پرېږدي ځکه چې کوم اسلام راوړي هغه بیا په خاندان کې یو تن هم نه اخلي نو موږ به خلکو ته وایو چې دا جادوګر دی هغوی به وایي چې څنګه موږ به وایو چې وګوره د دوو تنو په منځ کې د جدایي راولي په دې خبره باندې دوی اتفاق وکړو به هر حال دوی خواره شو د مکې مکرمې په کوڅو کې خو هغه چال هم د دوی کامیابو نشو د نبی علیه الصلاۃ والسلام دعوت ورسته ورځه